बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक मा अल्लाहु मुब्दीह वतख़शा अन्नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शाहु फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकून अलल मुमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिन्हुम वतरा वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला मा कान अलन नबिय्यि मिन हरजिन फ़ीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लु वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु वला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो सहाबी दे ज़ैद दारुल दा मक्का मुअज़्ज़मा की दा दवरकुवारी पे हालत की चौथे यो ज़ालिम यो खार न रा तख्तवले हो और मक्के मुअज़्ज़मे ते राउस्ते हो और इतला गुलाम ने खरसूम हकीम निज़ाम खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा खुरज़वी है आगे आगा दो खदीजतुल कुबरा द पारा वागिस बिया چې کله د नबी علیہ السلام او د حضرت خدیجة الکبرى نکاح وشو نو په تحفه کې یو قسم لا زید او نبی علیہ السلام ته ورکړ چې دا زما غلام ستا شو. بیا یو ځل زید داسې تجارت په قافله کې ته د خپل علاقې او د خپل کلي په خوا باندې لاړل هلته دې دمه کوي هلته د زید چې کوم رشته دار و دا یې وپېژند چې دا خو مغه وړوکی دی زمونږ لاړ او پلار او تره او ورور خبر کړو چې زید دلته یو قافله کې راغلی دی هغوی رالل نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې دا زمونږ بچی دی او دا دغسې چا تختولی او تاسو دې هغه قیمت واخلئ او دا مونږ ته واپس. نبي علیہ السلام ویلي چې قیمت ته ضرورت نشته زه نه قیمت نه اخلم او که په خپله رضا او رغبت در سره پاتې کېږي نو پاتې کړئ. نو زید رضی الله عنه یې راوغوښته وړوکی دی چې ته د پلار او ورور او تره سره پاتې کېږي او که ما سره پاتې کېږي نو هغه ویل زه نبي علیه السلام سره پاتې کېږم. نبي علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو او بیا یې په زویوالي باندې ونیو او د جاهلیت په زمانه کې دا یو رسم و چې پردي سړي ته به پردي هلک ته به ویل چا وویل دا زما زوی دی نو به په رښتیا زوی نو د هغه ښځه به هم په ده باندې حرامه وه او د هغه چې کوم وراثت و پای کې هم د دوی څه وه د خپل زوی په شانتې
ټول احکام په جاهلیت کې دي. په ابتدا اسلام کې هم دا خبره وه، نو نبی علیه السلام خدا په زویوالي باندې ونیو، نو خلک ورته زید ابن محمد ویل. بیا کله چې په هجرت باندې مدینې منورې ته رالل، نو زید هم زلمی شو، او د نبی علیه السلام د ترور لور ده امیمه بنت عبدالمطلب، دا یې مور ده، د هغې لور ده زینب نومېده. نو دا نبی علیه السلام هغې ته دعوت ورکړ، د هغې ورور عبدالله ته، چې تاسو د دې زینب دا نکاح د دې زیات سره وکړئ. نو زینب او عبدالله خو د لوی قریشي خاندان سره تعلق ساته، او بل طرف ته زید باندې د غلامۍ دا داغ و، اگر چې دا په اصل کې غلام نه و، په اصل کې یو آزاد عربي او شریف عربي و، خو دا داغ خو پې و چې د یو ښاري نه بلې ته تښتولی شوی و، هلته ښخ شوی و. نو بهرحال هغې زړه نه غوښتله چې دا کار وکړي. نو دا آیاتونه دا آیات چې کله نازل شو، نو هغې زینب هم وویلې او د هغه ورور چې بچی الله او رسول څه فیصله زموږ لپاره نکاح وشو. خو مګه خبره وه چې زینب به ځان ډېر لوی حسابوه په زید باندې، او کله به ورته ډېرې سپکې خبرې مو کړلې. داسې یو ځل پکې داسې څه جګړه م راغله، نو هغه لاړ نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وویل چې زه ځان زینب نوره نشم ساتلی، اما باندې ځان ډېر اوچت حسابوي او زما د دې کور نه کېږي، نو زه به دا طلاق. نبي علیه السلام دا کار به نه کړي، ځکه چې هغې دې ته تیار نه وو، زما خبره یې منلې ده. اوس د هغې دا قوم به په دې نور هم خفه شي چې ته په هغې باندې د مطلقې دا نوم کېږي، لکه مطلقه خو ډېره بده لګي بیا خلکو ته. نو دا کار مه کوه. بل طرف ته الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وویلي چې د زید او زینبي تعلق برابر نه دی. دا زید دا زینبه طلاقوي، نو ته ورته ځان تیار کړه، ته به یې په نکاح باندې زید له په نکاح، او د هغې وجه دا چې دا یو باطل رسم دی د جاهلیت د زمانې، دا ختمول پکار دی. او داسې ناکار رسمونه او رواجونه دا د پیغمبر کار دی چې دا به پیغمبر ختم کړي. چونکې ستا نه وروسته بل پیغمبر نه راځي او ته آخري پیغمبر یې، نو دا رسم ته مات کړه. اوس نبی علیه الصلاة والسلام حیران دی چې که زه دا کار وکړم، نو منافقان به وایي، یهود به وایي چې د خپل زوی ښځې په نکاح واخیست. نو الله رب العزت پیغمبر ته وویلي چې ته د خلکو د خبرو نه یېرېږي، د الله نه ویېرېږه، او زما چې کوم حکم دی دا حکم په ځای راوړه. او د پیغمبرانو علیهم السلام شان خدا دی چې سوا د الله نه د بل چا نه نه یېرېږي. د مخکو پیغمبرانو هغه حالات اولوله، او د هغه پیغمبرانو حالات خوښي ته کېده چې د هغوی څه حالت دی. نبي علیه الصلاة والسلام تیار شو، بس زید زینب طلاق کړه، بیا عدت تیر شو. نبی علیه الصلاة والسلام بغیر د اجازت نه، بغیر د نکاح تړلو نه، بس زینب راوغوښته او بس زینب دا ښځه شوه. او د هغې وجه دا وه چې د دې نکاح خود الله رب العزت د اوه اسمانونو د پاسه تړلی،
او دی وجنه زینب بیبي به د پیغمبر خدا نور بیبیانو ته ویلي چې تاسو خو خپل کور والو په نکاح پیغمبر ته ورکړي یئ، زما نکاح خو زما رب زما د پیغمبر سره تړلی د اووه اسمان د پاسه تړلی دا بیا زینب په هغې باندې دا نو دا هغه واقعاتو ته اشاره ده او هغې مسئلې ته اشاره ده. نو الله رب العزت فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ندی صحیح ندی لائقا ندی مناسبا د یو مومن سړي او د یو مومن ښځې دپاره اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې فیصله وکړي الله او رسول د یو کار ان یکون لهم الخیرة چې دې د مؤمن او مؤمن لپاره اختیار من امرهم د خپل حکم، یعنی دوی به په دې کې خپل حکم چلی چې زما خوښه ده نو منم به او که مې نه ده خوښه نو نه به منم. نه د مؤمنې ښځې او د مؤمن کار به دا نه وي، بلکې د مؤمنې ښځې او د مؤمن کار به دا وي چې الله او رسول فیصله وکړي نو به سر چشمو به یې قبلوي او دې کې به چمېګویي نه کوي، دې کې به دی خپل اختیار نه چلی، دې لپاره هېڅ اختیار نشته. نو دا چې کله دا آیات زینب واورېده او د هغې ورور عبدالله واورېده نو فوراً د خپلې خبرې نه واپس شو، نبي علیه السلام ته وویل چې تاسو څه فیصله کوئ دا موږ ته منظور دی. ومن یعص الله ورسوله چې عام چې نافرماني وکړه د الله او د رسولو، که زنانه وکړه او که نارینه وکړه او که مؤمنې کوي او که غیر مؤمنې کوي، فقد ضل ضلالا مبینا پس یقینا دی ګمراه شو په ګمراهۍ ښکاره باندې، ښکاره ګمراه شو او درست لار نه خطا شو. وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ هغه وخت چې تا ویلو للذي هغه سړي ته انعم الله علیه چې الله په هغه باندې احسان کړی دی، مؤمن او مسلمان احساس کړی دی، ستا په تابعدارۍ کې درکړی چې زید دی. وانعمت علیه او تام په احسان کړی دی. هغه ستا احسان څه دی؟ هغه ستا احسان دا دی چې دا د مرئي په حیث راوستی شوی او مرئي او تا آزاد کړی، نو دا ستا احسان دی په هغه باندې. سو امسک علیک زوجکا دا خپله بیبي ځان سره وساته، دا مه طلاق کوه او واتق الله خدای نه ویرېږه، الله نه ویرېږه، دا کار مه کوه ځکه چې هغه خو هغې نه غوښته، د هغې رور نه غوښته تا سره نکاح کول او زما د وجې نه او د الله د وجې نه در سره نکاح کړی دی، نو ته د دې لږ خیال وساته. الله پاک پیغمبر ته وایي وتخفي في نفسك پټوي پیغمبره ته یو خبرې لره په خپل ځان کې ما الله مبدیه چې الله راښکاره کوونکی دا یې خبرې دی. ته د زینب سره نکاح دا پټوې چې خلک به وایي چې او د خپل زوی ښځې په نکاح واخیسته، نو ته دا خبره پټوي او ما الله مبدیه الله دا خبره راښکاره کوي لکه دا رسم الله ماتوي، الله دا رسم ماتوي. وتخشى الناس سره خلکو د خبرو نه یریږي چې خلک به خبرې کوي بیا. والله احق ان تخشاه الله ډېر حقدار دی چې ته د هغه نه ویریږي. د الله یره کې کښېنه، د الله نه ویریږه او د مخلوق د چمېګویۍ نه مه یریږه، پروا یې مه کوه. فلما قضى زید منها وطرا پس کله چې پوره کړه زید منها د دې زینب نه وطرا خپل
خپل حاجت لره هغه ازدواجي حاجت د زید ختم شو نو زوجناکها په نکاح درکړه تا ته مونږه دا زینبو دا زوجنا صيغه متکلم مارغه الله رب العزت زوجنا په نکاح درکړه کا تا دا زینبو او دا ماولی دا کارو کا الله وی زه په دې ورځ ماتوم لکه لا یکون علی المؤمنین حرج چې نشي په مؤمنانو باندې آینده د پاره حرج څه ګناه او څه الزام فی ازواج ادعیائهما هغه بیبیانو د دعی زامنو داږي کې که نور چا په دې واړو ته زامن ویلي دي او غټ شوي او ښځې ولیکلي دي او هغه طلاق کړي نو د هغې مؤمنانو باندې به حرج ختم شو هغې به په نکاح دي او د اعتراض اذا قضوا منهم وترا کله چې دا ادعیا د دوی دا دعی زامن د دوی پوره کړي د خپلو بیبیانو نه خپل حاجت لره وکان امر الله مفعولا دا خو ډېره ګرانه خبره ده منافقان به اعتراضونه کوي یهود به اعتراضونه کوي د دې نو الله وایي پیغمبره وکان امر الله دې کار د الله کړی شوی دا خبره اټله ده دا د ټوک خبره ده دا نه واپس کېدونکې ما كان على النبي من حرجين وسوك اعتراض کوي نو غلط کوي ولی ما كان على النبي نشتا په پیغمبر باندې من حرجن څه ګناه څه تنګي فيما پاغه مسلو کې فرض الله له چې الله مقرر کړی دي داغه لپاره او د زینب نکاح دا الله مقرر کړی سنت الله في الذين خلوا من قبلو دقه طریقه دا الله دا پاکستانو پاغه پیغمبرانو کې چې تیر شوي دي مخکې ستانه چې څونه پیغمبران مخکې تیر شوي دا دغه ټولو طریقه ده او وکان امر الله قدرا مقدورا دې کار د الله قدرا مقدورا قضا مقضیا یعنی فیصله کړی شوی دی دا الله دا حکم دوټو حکم دی قطعي حکم دی دا واپس کیدونکی نه دی او بیا الله دغه پیغمبرانو علیهم السلام تذکره کوي الذین آغا پیغمبران یبلغون رسالات الله چې رسئی خلقو ته پیغامات د الله ويخشونه او دا پیغمبران یریږي د الله نه ولا يخشون احدا الا الله او نه یریږي د یو تن نه سوا د الله نه ته قوم یو پیغمبري بلکې د ټولو پیغمبرانو سرداري چې پیغمبران علیهم السلام سوا د الله نه د بل چا نه بالکل نه یریږي نو ته به ولې بیا د الله نه یریږي او ته به د خلکو خبرې راوړاندې کې چې منافق به اعتراض کوي او دارنګې کافر به اعتراض کوي او یهودي به اعتراض کوي منګه خو دې وجې نه دین په کارونو باندې عمل نه کوو هغې له څه بهانې سازو سحیلي ولا سازو او بیا به څه اوقات د الله او د رسول په خبرو کې د خلکو د وجې نه تحریفونه کوو او قرآن او سنت د خلکو دپاره ورانو د منکرین حدیث دپاره او د منکرین د قرآن دپاره چې کفار اعتراض کوي ته قرآن د هغې مطابق ګرځالی کافر به سي او د هغه اعتراض به سي کافر به سي او د هغه کار به سي دا اوس دا خبره چې محمد صلی الله علیه وسلم د خپل زوی ښځه په نکاح واخیسته نو قرآن د هغې جواب
دروغجنو د حضرت محمد مصطفی زامن چې دي سلبي زامن اخو سلورو طاهرو قاسمو طیبو دا د حضرت خدیجه الکبرى نشي واړه مړي دي او ابراهیم صاحب هغه د قبطي مارینا دا پیغمبر خوا بچی دی دا اتلسو کالو اتلسو میاشتو په عمر کې هغه وفات شو او حسن او حسین په دې وخت کې لا بالغ نه دي ماشومان دي نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زوی نشته دی بالغ زوی نشته دی چې هغه یې ښځه کړي او د هغه بیا طلاقه کړي او پیغمبر په نکاح نیسي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ندی محمد علیہ السلام پلار د یو تن د سړو ستاسو نه تاسو کې د سړو د ایچا پلار نه دی دا زید د کوم طرف نه زوی شو نو بیا دې ته څه ضرورت و چې خامخا دا رسم دې مات شي او دی پیغمبر باندې حاصل دروغ الزام دی خو الزام ساز شي ولكن رسول الله لیکن دا محمد د الله رسول دی او د رسول کار دا دی چې داسې د شریعت خلاف رسومات او د شریعت خلاف عادتونه بدعتونه دا به پیغمبر پیغمبران نور ولی لکھ دی بل پیغمبر برا گلے وے بل برا گلے وے ملاگے جواب و خاتم بل پیغمبر ناراضی دا جناب رسول اللہ نے رسول نہ حقیقی پیغمبر راتوش نہ ذلی پیغمبر راتوش نہ بل پیغمبر راتوش عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام برازی دنیا تا خو هغه به د یو امتي په حیثیت هغه به دا قرآن نافذ کوي هغه به په دې قرآن باندې فیصلې کوي هغه به د یو امتي په حیثیت د پیغمبر په حیثیت باندې نه راځي وکان الله بكل شيء عليما دے اللہ پہ ہر سوالی پویا دا ټول واقعات اللہ رب العزت ته معلوم دي دا دی آیاتونو ترجمه او مختصره تشریح وا دې کې یو څو خبرو ته اشاره راغله دې ته خصوص کوي یا خبرې ډېرې اهم دي بیان ان المؤمن الحق لا خيرة عنده في امر قضاء فيه الله ورسوله بالجواز او المنع د مؤمن د رښتینی مؤمن د پاره مؤمن حق معنا دا د رښتینی مؤمن د پاره لا خيرتا هیڅ قسم اختیار نشته د دې مؤمن حق سره فی امر په یو کار کې قضا الله فيه قضا فيه الله ورسوله چې الله او رسول پکې فیصله کړي او څه حق ولا نشته د جواز یا د منع چې منم یا نه منم دا حق دا او چې الله کومه فیصله پر قرآن کې فیصله لري کړي دي چې تاسو به زما دا دین قائموي او زما دا دین به چلوي او په دې به عمل کوي دا زمونږ دا اسمبلیانې دي د مسلمانانو چې دا کینی او د دې خلاف قوانین سازي د دې خلاف فیصلې کوي دا د یو مؤمن ښځې او د مؤمن سړي لپاره حق نه دی بلکې دا مؤمن نه پاتې کېږي دا مؤمنه نه پاتې فقط ضل ضلالا مبینا قرآن په ښکاره ګمراهۍ باندې ګمراه شو لار ته خطا شو باس وبيان أن من يعص الله ورسوله او دویمه دا
چې څوک د الله او د رسول نافرماني کوي یخرج عن طریق الهدایه الی طریق الضلال، څوک چې د الله او د رسول مخالفت کوي د لارې د هدایت نه وته او په لاره د ګمراهۍ باندې ورسم شي. او دریم جواز عتاب الله تعالی لرسول، الله رب العزت پیغمبر ته ملامتیا وایي چې پیغمبره صلی الله علیه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ته پټایې په خپل نفس کې چې هغه ازدواج دی دا او نکاح تړل دي د زینب سره او والله مبدي الله ښکاره کوي. وتخشى الناس سره خلکو نه یریږي، حالانکه د پیغمبر شان بدایي چې سوا د الله نه او د بل چا نه نه یریږي، دا عتاب دی، ملامتیا یې ورته کوي چې پیغمبر ستا شان خو ډېر لوی دی. او نمبر 4 بیان شدت حیاء الرسول، چې په نبی علیہ السلام کې څومره حیا ده، څومره د حیا مینار دی چې هغه زه ته وایي چې خدای نه ویریږو دا خپله بیبي ځان سره ساته، حالانکې دې ته الله ویلي دي چې دا دې طلاق کوي او تا ته به په نکاح کوو. بیان اکرام الله لزید، په دې آیاتونو کې دا هم ذکر شو چې زید ته الله تعالی څومره اعزاز ورکړی دی. د هیڅ صحابي نوم په قرآن کې نشته او د زید رضی الله عنه نوم په قرآن کې راغلی او دا تر قیامته پورې مسلمانان، قاریان، حافظان، علما، مسلمانان دا به لولي چې قرآن دا د نوم اخیستی دی. بأن جعل اسمه يقرأ على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة، او هغه اعزاز دا دی چې د نوم الله په قرآن کې اخیستی دی، لولي به دې لره لوستی کېږي به په ژبو د مؤمنانو تر قیامته پورې. دا حضرت ابوبکر صدیق نوم اشارتاً ذکر شوی، إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، دغه ځای کې بس اشاره راغله. نور د یو صحابي نوم په قرآن کې نه، دا دونه لوی اکرام او اعزاز دی. دا پیغمبر خواته انتهایی دی. د ده زوی دی اسامه زوی د زید او ورته د ټولو خلکو راغله. او ما تاسو ته بخاري او حدیث ویل چې ولک راغی داسې ډېر پټه رپره کې دی او دا ویښته مېښتې هم دغه کړي دي. عبدالله بن عمر ولیده، ویل دا څوک دی؟ ویل چې دا زید مسیح دی، د اسامه زوی دی. وایي که جناب رسول الله ژوندی وی ده سره بیا د ټولو خلکو نه زیاته مینه وه. داسې د ټوکو مینه نه وه ده چې د هغه سره مینه ده، د هغه د زوی سره مینه ده، بیا د هغه د نوسي سره مینه ده. بیان ابزار الله علی زینب، بیان د هغه مهرباني د الله په زینب بیبي باندې لما سلمت امر الله، کله چې الله حکم ومانه وترکت مختارته او پرېښود خپل اختیار لما اختاره الله رسوله، د وجې د هغې نه چې الله څوک غوره کړي و هغې یې واخیستل، نو فجعلها زوجة للرسول صلی الله علیه وسلم، هغې نتیجه دا شوه چې الله د پیغمبر په بیبیانو کې ورکړه او جنت له یتیم شو. وتولى عقدها في السماء، او الله رب العزت د دې نکاح وتاړه په اسمانونو کې. فکانت تفاخر نساءها بذلك، د پیغمبر خوا په باقي بیبیانو باندې به فخر کو، ستاسو نکاح چا تړلی، خو د چا به ورسره پلار تړلی او د چا به ورسره ورور تړلی او چا والا کور والا به ورسره تړلی، او زما نکاح الله رب العزت د پیغمبر سره اووه اسمانونو د بره تړلی. اوم تقریر حدیث ما ترکا عبد شیئا لله الا عوضه الله خیرا، چرته یو بنده
د خپل خواهش د الله د وجې نه دی پرېښی مګر الله د هغې نه ښه عوض ورکړی. زینب چې خپل خواهش پرېښودو او د پیغمبر خدا د وجې نه زید قبول کو، الله رب العزت د زید په ځای باندې سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول الله ورکړی. او ابطال احکام التبنیه التي كانت في الجاهلیه. بله مسله په دې کې دا رااله چې کومه د جاهلیت په زمانه کې پردی زوی ته به چا زوی وي او نه به خپل زوی حسابېده او ټول احکام به پرې زوی جاري کېدل، هغه الله باطل. او اخري تقریر نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم وکونه خاتم الانبیاء ولا نبی بعده. نهمه خبره دا ده چې اثبات د نبوت د رسول الله او دا خبره چې پیغمبر بالکل آخري پیغمبر دی. د خاتم النبیین معنی دا ده چې د ټولو نه وروستو راغلی دی، آخر النبیین. او د خاتم النبیین دا چې دا هر هغه سړی به پیغمبر سازېږي چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مهر پرې لګوي. پوهېږئ په دې باندې؟ نو دا قادیانان ملعونان چې وایي چې دا مرزا غلام احمد قادیانی دا پیغمبر، دا دروغ دی. هغه حافظ عبدالرحمن ویلي ویل مړو په ټټۍ کې او ځان ته پیغمبر وایي. قانون دا دی چې پیغمبر په کوم ځای کې مړ شي په هغه ځای کې بیا خصوي. او دا حدیث ابوبکر صدیق پیش کړه په هغه وخت کې چې کله د نبی علیه السلام د خښولو مسله ده، کوم ځای به یې خښو؟ نو ویل ما جناب رسول الله نه اورېدلي چې د پیغمبر سا په کوم ځای وخېږي په هغه ځای به یې خښو. چې په کومه بستره کې د پیغمبر پاک سا ختلې وه همدغه بسترې په ځای وله قبر سا. نو دا بدقسمته په ټټۍ کې خوړل. پوهېږئ په دې معنی؟ نو ده دا په ټټۍ کې خښول دا د پیغمبر و. پوهېږئ په دې معنی؟ او په دې اخر وخت کې په خدای داسې مرض لګولی و چې واسکټ به یې اغوستی نو په یو کې به یې لوټې ساتلې ده او دس سوچول او په بل کې به یې ځان سره ګوړه ګرځوله، ګوړه یې ډېره خوښه وه. نو کله کله به یې دا ګوړې په ځای باندې یې لوټه راکېسته به یې خوړله او په ګوړه باندې به یې اودس وکړه. دا د ټوکو لوګو پیغمبر. ګوره ما د ده په باره کې مطالعه کړې، کله کله دی وایي زه د خدای ښه دی. لکه ته ښځه که سړی الله دې تبه ورکړو بیا د خدای ښځه څنګه وي؟ د خدای ښځه داسې اوتي بوتي او ګډې وړې چې دي په کتابونو کې وګورې حیران به شي. هغه هم نن ستا د پاکستان واکداران دي، اهمې عهدې دې خلکو سره او دا خلکو د نسو نه موږ ځان زارو چې هغه د هغه نوي پیغمبر په صحابو کې شامل دي. د هغې زامن او د نسو زموږ یړون ته دننه راغلي دي. د دې عمران نیکه چې و نو دا د هغه په اصحابو کې شامل دي. د محمد قادیاني په اصحابو کې د هغه هم داسې 313 صحابو دي کوم چې په بدر کې د پیغمبر خدا سره نو پای کې یو دال سره. بهرحال دا د قرآن هدایت او تعلیمات دي. قرآن کریم دا یو آیین دی، آینه ده. آینه چې تاسو ونیسئ دا خپل ځان او خپل شکل ورته ښکاره شي. دقسې دا قرآن آینه ده و دا واله او دې مخلوق ته وګوره بیا به تا ته د کاږه او نیغ به ښکاره کېږي چې کوږ څوک دی د شریعت د لارې نه او نیغ څوک دی د شریعت د لارې. دا په قرآن معلومېږي، دا په اوتو بوتو نه معلومېږي. الله دې موږ تاسو ته قرآن نازل کړي. دې سره سره دې الله موږ پرې قرآنی نظام شریعت نظام تمام جهان خاص کر پاکستان کې ډېر څوک کار کوي، څوک یې مخالفت کوي، هدایت کوي، که بدقسمته یې تباه الله زموږ ټول نه راضي شي.